دا رون دا د بے باکای د گستاحای زمان راله. نبی علیہ السلام وی قرب قیامت چی شي نو یفرون من العلماء والفقهاء، خلق به د فقها او د علماء نه لري تختی. نو الله بسو کی الله تعالی به په دای باندې درې مصیبت مقرر کی. یو خدای به په ظالمان مشران مسلط کړي، حکمرانان دای چې دی هغه سره به د عوامو اړو سه احساس دي، ظلم به کوي په خلکو باندې. دیم الله به د دې د رزق نه برکت وباسي، دا حدیث دی. او درېمه خبر چې ډېره خطرناکه ده چې الله به هغه د دنیا نه بغیر د ایمان وباسي. اوس رونو دا زه دا خبره داسې نه ده چې زه بطور سیاست کو، زه دا بعضې ځای کې خبره څه کوم چې د کم څیز نقصان عام کیږي بیا د هغه څیز خلکو ته نقصان رسي د هغې وضاحت پکار دی. ګوره قرآن مجید کې د قبلې تحویل د قبلې راغی نو هلته پراپیګنډه مضبوطه شوه. نو الله بار بار وی پول وجهک شطر المسجد الحرام، پول وجهک شطر المسجد، پول بیا بیا په عائشې بی بی باندې تهمت ولګېد. نو الله بیا بار بار وی فلولا فضل الله ولولا فضل الله ولولا فضل الله. تاسو سورې نور کې ونه کتل. نن رونو نن د میډیا د وجې او د پراپیګنډو د وجې نن ډېر خلک دي پر نیټ باندې تاسو ګورئ، خصوصا څوک پکې داسې دي هغې جومات ته علم ته عالمانو ته کنزل کوي. او دا د لرې خلک درته نه وایم چې دا چېرته په ښاریو کې پاتې دا سبا د کلي کې نږدې پاتې کېږي. العیاذ بالله العیاذ بالله. هغه حدیث کې راځي وایي حبک الشیء د یو څیز محبت تا هغه ړوند کړي او کوڼ کړي. نا وختي یو پوسټ وکړه یو سړي ورکړي العیاذ بالله نقل کفر نه باشد. وایي خدای جوړې ما العیاذ بالله غل شوی دی نو خدای امداد مو غلو سره دی. اوس مې و د ظالمانو تاسو دې پاټو کې دوره مخکې دی چې ایمان د ځان نه وباسئ. نو بیا په دې کې ډېر داسې خلک دي چې هغوی په سیاسي میدان کې د علماو د طرف نه د دیوبند د علماو د طرف نه زموږ د ټولو ترجمان دا زه نه وایم، زه خو کشر کس یم، زموږ د ټولو اکابرو متفقه شخصیت د قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتهم دی. او په هغه باندې ړانده خلک پرېږدئ چې ړانده څه وایي. ورشه په دې دوره کې د سابق صاحب کلیپ کولاو که چې سابق صاحب د هغه متعلق څه ویلي دي. ورشه زه په خپله ورسره په حرم کې وم. مولانا عبدالمالک صاحب دامت برکاتهم العالیه میزاب رحمت د لاندې شو دعا یې کوله، داسې ولاړو 1.5 غنټه هغه دعا وکړه. په 1.5 غنټه کې زه سره آمین ته لګیا وم. په هغې کې 1.5 غنټه 3 په وخت دعا دا صرف مولانا صاحب له بار بار په نوم سره کوله. دا زموږ لومبی سفر و د عمرې. نو موږ چې استاد دعا ختمه کړه ما ته تپوس وکړو ما استاد تاسو ولې د مولانا صاحب ته دوره دعا کوله؟ زموږ دغه ټایمه پورې مولانا صاحب سره دوره لګاو نو نو استاد وی چې بچې مولانا صاحب ته دعا کول دا د مولانا صاحب د وجې نه نن زموږ مدرسې جوماتونه ګیره پټکې او دیني معاهد بچ. ورشه شیخ الاسلام صدر وفاق مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دغه په تمامه دنیا کې یو نوم دی، د حرم امامان دغه شاګردان دي. ورشه هغه د هغه اعتماد په چا دی. او دا دومره لوی خلک چې دا یو انسان باندې د هغې اعتماد یو لاس ورکوي او هغه معمولي سړی نه دی.
هغه هم معمولي سړی نه دی، د ډېر لوی شخصیت. ما تاسو ته ویل ګوره دا نقشې لګېدلي دي، دا په جوماتونو کې دا اذانونه دا موږ 15 واړه وخته لمونځ کوو، دا ټولې نقشې دا شیخ موسی رحمه الله کړي دي. او شیخ موسی صاحب دا د مفتی محمود رحمت الله علیه خاص شاګرد. وفاق المدارس العربیه پاکستان دا مفتی محمود رحمت الله علیه د ملک ته ورکړی. 73 آئین دا مفتی محمود رحمت الله علیه ورکړی. مولانا سے پخپلا دارالعلوم حقانی فاضل لے او دا خیر دا قاسم العلوم دا ملتان دا مدرسی التا مدرسو التا سبکونا خولے اغینا بیا سیاسی میدان تر آغلے دے. او دا آغا 3 بجی دی 3 والا عالمان دی حافظان دی دا قرآن. او آغا پخپلا دا قرآن مجید حافظ دے. پا دے وقت کی پٹول دنیا کے دا خود داوی سروا پٹول دنیا کے دا سمره لیډران چې دی په دې کې دا واحد لیډر دی چې د هر کال قرآن مجید په تراو کې اوري. ته ما ته یو بل لیډر وښایه، دعوې خلک ډېرې کوي. یو لیډر ما ته وښایه چې هغه ته قرآن مجید یاد نه هغه کلمه سمه نشي ویلی غریبانان نو. اوس یو داسې شخصیت چې هغه د قرآن مجید حافظ دی، لوی عالم دی، په لکونو علما تا هغه تصویران خلاوږه چې په هغه کې ته وګوره چې لکه زمونږ د دې علاقې سابق صاحب دامت برکات مولانا عبدالمالک دا لوی شخصیات دي. د دې نه اوچت سړی بل څوک د دې شخصیاتو نه اوچت سړی دا ته هغه سره وګوره چې هغه په مخ کې څنګه په تحیات او څنګه په ادب سره کېږي. نو چې کوم سړی دومره لوی لوی مشایخ هغه سره په حق کې وي او بیا یو کشر هلک یو نوجوان هلک چې هغه له د اودسو چولو دا چې څوک ورپسې خبرې کوي ده ته وایي ته راشه وایي د اودسو چولو د سنتو طریقه څه ده، نورې پرېږده، کلمې ملمې ده نه اورم. یاره که ده تا ته ووایي که نه چې اودس به په دې طریقه وچوي نو راځه چې څه وایي هغه به درله درکړم. یو سړي د اودسو چولو چل نه ورځي او دی بیا دومره لوی شیخ پسې چې د دومره علماو مشر وي دا ځان له څه کوي؟ پارټي بازي ځان له شی دی، دا ځان له آخرت خرابوي. دا کس سبا وګوره الله د داسې خلکو اولاد ضایع کړي، داسې خلک الله په مصیبتونو کې مبتلا کړي او د الله بندګان. ګوره یو سړي باندې وي سپیوي تاسو به صرف میډیا ته ځئ. هغه شاعر وایي ما نجى الله والرسول معا من لسان ورع فكيف انا. خلکو خو الله او د الله رسول هم پرې نه ښود، الله پسې خبرې کوي، رسول پسې خبرې. قیل ان الاله ذو ولد، وی الله صاحب اولاد دی، الله ځان العیاذ بالله خزه ساتلې بچی دي. قیل ان الرسول ذو کهنه، او پیغمبر کاهن دی. نو چې خلک ورته کاهن وایي نو ته به د پیغمبر نه تښتې. دا د مدینې کې چې نبی علیه السلام و دی منافقانو به پراپګنډې کولې، او دا مکه شریفه کې چې رسول الله دی ابو جهل دی ورپسې پراپګنډې کولې، نو صحابه به هغه پرېښوده. دا خلک لیوني دي، ته څه وایي چې میډیا ورپسې پراپګنډه کوي نو علما به چې دی نو هغه پرېږدي. هغه علماو ته ښه پته ده چې څوک زموږ دوست دی او څوک زموږ دشمن دی. باقي وروڼو یو خبره یاد ساتئ، بعضې خلک په دې نیټ باندې د یو څو علماو کلیپونه چلی او هغه علما چې کوم دي هغې کې هم اکثریت د شاخای تاخای والا خلک دي، څوک یې پېژني هم نه. هغه یې څه کوي؟ هغه یې مولانا صاحب پسې 2 خبرې کړي 3 خبرې کړي، ولې ورپسې کوي؟ نو یاد ساتي اول خو ستا په دې ملک شاته نه دی، شاته غټ خلک چلیږي او اوچ په زوره په سړي باندې کار کوي. ورته وایي دا بیان به ورکړي که دا اوس خو خلکو په موبایل باندې ښه نوم ایښی دی وایي سافټویر ولا اپډیټ کړي، نو دا ولا سافټویر اپډیټ کړي. چې اپډیټ یې کړي ورسره نو کرامن کاتبین یې ورسره یو غاړې ته بل غاړې ته لګولي، هغه مجبوری په مجبورای دا هغه نه یا رونو یا هغه که حق سړی وي د هغه مسګایډ وي، هغه ته حقیقت حال مخې ته راغلی نه وي چې حقیقت څه شی دی، هغه هم صرف په میډیا باندې تلي. هغه د میډیا خبره اورېدلي او میډیا چې کوم دروغ وایي د دروغ لویه منبع دا میډیا ده. بس زه خبرې دي کې کوم نه، یعنې زمونږ خو دلته به د خپله محله کې لویه واقعه راغلې وه او په هغې باندې ما ته پته ده چې په میډیا کې څه چلېږي او په میډیا څو
او حقیقت حال دننه سو نو میډیا تش دروغ وي الا ماشاء الله پسلو کې لس خبرې بر اختیار کوي او 90 بس کوي دروغ بکوي او بالفرض والمحال 2 3 4 5 شپږ لس کړه دا ټوټل په تعداد کې د مولایان لسوم نه دي او چلو دا لس مولایان مولانا سے پس خبرې کوي ونه دای ته د لس مولایان ښکاری او دا 3 لک علما چې ور سره دي دا وته نخکاری او نبی علیہ السلام وی ید الله علی الجماعه د جماعت د علما هغه کم طرف ته دي زمونږ د وفاق المدارس العربیه پاکستان دا ټول علما متفقه بورډ دي دا غي ټول علما چا سره دي دا زمونږ لوی لوی مشایخ دا چا سره دي تاسو د نت معنی وګورئ تاسو په خپل اندازه ولګي او بیا زمونږ استاد دی شیخ العرب والعجم ډاکټر سید شیر علي شاه صاحب نور الله مرکزه داغه د قبر دم خوشبو روانه شوی دا د مولانا صاحب استاد دی او غیبوي مولانا صاحب زما په سبقونو کې شاګرد دی په سیاست کې زما استاد دی زی کارکونی پیر عزیز الرحمن ازاروی صاحب رحمه الله چې وفا شو د قبر نه خوشبو روانه شو دا هغه زړی او چې دبا په کوسه کوسه باندې ګرځیدو د مولانا صاحب له وړ غوښتو دا هغه قبر نه خوشبو روانه شو نو چې یو سړی سره داسې خلق په یو جماعت کې داغه داسې کارکنان موجود چې هغه مړ شي او دغه د مر نه پس الله تعالی دغه حقانیت خو او بیا یو سړی هغه پس خبرې کوي یا دې بغض اغسته دي یا دې عناد اغسته دي یا دې انانیت اغسته دي یا دا ازلی بدبخت دی دا ازلی بدبخت دی علا کل حال زما مقصد دا دی که اوټ ولا نه ور کوئی مور کوئی ولا که جمعیت سره نه کېږي مکه گئی وسره موږ تاسو دا نه جمعیت سره شي موږ دا نه اوټ ولا ور کوي دا درته و چې علما په خبره وکړي عالم پسې او هغه عالم نه دی هغه د عالمان د ټول علما هغه شیخ ته او مشر دی دا څوک چې دا وایي کنه یاره وایي موږ عالمان منو موږ عالمان منو خدای یو عالم نه دا عالم نه دا خو دنیادار سره دی هغه ته وایي ته چې کوم عالم باندې په عالم وګته کېده بیا ورشه دا عالم نه تپوس کوي چې ستا په زړه کې د دې سړي څه اهمیت دی بیا وتا ته پته ولګي د خدای مسلمانانو مولانا سے ډېر لوی صاحب الحال انسان دی د هغه تاسو سوکتلی نه تاسو یو تن دغه جلسې او پروګرام لور شي نو چې په پیښور کې کنه په پیښور کې نو چې د پیښور د انټرچینج نه وځي نو دغه ځای نه پس بیا چې د روډ وتا ته جام ملاوي هغه ته په یو مجلس کې 15 لک شپږ لک 10 لک خلک راجمع کیه معمولی سره او معمولی خلق وطنا لکه من بوزو زی بوزم د مولانا عبدالمالک صاحب غونتی شخصیت د سابق صاحب دامت برکاتم غونتی شخصیت هغه په تور مهمان خصوصي ولا نه دی لکه یو کارکون غونتی دی چې پای کې شریک شي او چې کله پروګرامي نو وی طالبانو تعالی کوي ما به ویني التزام رسوي سابق صاحب د اوس د مولانا صاحب اخیری جلسه چې ود په ثوابای کې ټول مقتدیانو نه وادي واغه او په زوره بسي او ما به ویني زبالته تاسو به ملته چې دومره لوی شخصیت یو سړی سره ای دا خو زمونږ د علاقو یو دانه د هر علاقې شیوخ ته ګوره دا ټول ور سره دي ښا الله تعالی د مولانا سے په عمر کې برکت واچي او دا میډیا والا دا خو د يهوديانو ګوره دا میډیا دا د 5 يهوديانو په لاسو کې ده زه تاسو په کومه خبره پوهیږم ګوره دا دلته اف ام لګیدلې کنه ترجمه پکې دا هم د میډیا یو سټیشن د میډیا دا کته لیګل طریقې باندې ریډیو سټیشن جاری کې کنه چې قانوني توري نو پاغه کې به الله تعالی چینل درکې چې پاغه کې به کم از کم درجه 4 غنټې 15 غنټې غانې لګي دا سورم دا اف ام باندې چې ترجمه کیږي اف ام چلی دا غیر قانوني دي قانوني چې لګي کې به 15 غنټې ولې دا چونګي میډیا سره تعلق ساتي دا میډیا چا سره ده دا هغه يهوديانو سره ده نو هغه څه کوي هغه خو هر هغه سیز له کورج ور کوي چې په کوم سیز کې د علم او د دین بدنامي وي تاسو چرته ولیدل د میډیا کار دا دی چې کورج ور کوي هغه سیز چې په کوم د پبلک ډیری تاسو چرته ولیدل چې د رایوان اجتماع هغه لا یو چلولا تاسو یو چینل ولیدو یعنی پر رایوان په اجتماع کې څومره مخلوقي دوره تاسو بل ځای کې وینئ ولې نه چلی اصل کې دا پته ده چې هغه نه به دین خوريږي هغه دین نه خوري ای په مسلمانانو کې نفرتونه خوري الله تعالی دې چې نن مونږه
د اغای د دې منسوب بندونه وساتي او په میډیا یقین مکوئ. بس دا یو خبره یاد ساتي، په میډیا یقین مکوئ، ښه تش دروغ دی. منګه شاه منصور مدرسه کې ختم کو، ما د بارمل نه یو ټلیفون راغی، نو ما ته وی مفتی صاحب سما چینل باندې په خبرونو کې چلیږي تی او تا ته چې دنو بوجه سر تا چولې دا وای چې بوچته کو الله سره د ریمان ټایپ وته ما سړی ته کوي د شاه منصور مدرسه کې په سټیج باندې ولاړم، سټیج سیکریټری هم د خدای مسلمان یو ملګری ته ډانو کو نو پډان کې را باندې ټوله سپه لګولې. بس دا غي نه ز پوجا میډیا ما تش درو د میډیا حقیقت نشته نو بدای سه کوي غل چې دنو اغا ساس کی او ساس دی غل. الله دې رحم وکړي، الله دې رحم وکړي. انما یخشى الله، نو خدای دې موږ د علماء قدردان کی. او ګوره خدای دې موږ دا نو الله دې حق خلق راولي. دا اوس د دې ملک دا څومره فساد جوړ دی، دا څومره ګرانی رااله، دا څومره نقصان شو، مدارس ته څومره نقصان او کم بیلونه دی پاس کړو. اوس دې کوم یو زړې دا غي تایید کوي، نو لکه علماء به بیا د حق پرچار به نه کوي، هغې ته به ودرېږي نه، هغوی به د خپل مدارسو حفاظت نه کوي، د خپل د حق آیین د هغې حفاظت به نه کوي.